الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبله قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون صدق الله مولانا العظيم. دا الله رب العزت مخکی آیاتونو کې دا خبره وضاحت وکړو چې قریشو ته موږ پیغمبر نه و رالیږلی او موږ په دوی باندې عذاب راوستی وی نو دوی به دا ویلي چې ربه ته موږ ته پیغمبر ولې نه رالیږه کتاب دی ولې نه رالیږه موږ به درسته لار خپله کړی وی او دې هلاکت او تباهۍ نه به خلاص شوی وی نو الله رب العزت فرمایي که چېرې دا خبرې دوی سواله نه کولې نو موږ دوی ته اړو پیغمبر لیږلی نو خو دوی چونکې دا خبرې به کولې نو دې وجې نه دوی ته پیغمبر راغی فلما جاءهم الحق کله چې راغی دوی ته حق یعنی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او هغه ځان سره قرآن عظیم الشان غوندې کتاب راوړه من عندنا د جانبه زموږ نه دا حق زمونږ د جانبه راوړو او زمونږ له طرفه یې خلکو ته راوړو چې دا د الله کتاب دی او دا د الله فرمان دی او زه د الله رسول یم. قالو نو وایي مشرکان لولا اوتي مثل ما اوتي موسی ولې نه ورکړی کېږي دې پیغمبر زمونږ ته په مثل د هغې چې ورکړي شوي دي موسی ته د معجزاتو نه یا د کتاب نه په یو ځل باندې اولم یکفروا بما اوتی موسی من قبلو آیا کفر نو کړی دی انسانانو په هغه کتاب چې ورکړی شوی موسی ته مخکې د قرآن نه او دې مشرکانو او کافرانو دا خبره نه وه کړې قالو سحران تظاهره دا تورات او دا قرآن دو جادوگان دی او دا د یو بل مرسته کوي د یو بل تایید کوي وقالو او دا دوی نه دي ویلي څه چې انا بکل کافرون یقینا منګه په هر یو د قرآن او د تورات باندې منګه منکران یو منګه نه منو نو دا د حق نه مراد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه کم حق چې هغه راوړه قرآن کریم او د هغې پر ضمن کې شریعت اسلامي هغه راوړو او دا یې دې قریشیانو ته پیش کو او دا زمونږ د طرف نه پیش کو چې دا د الله کتاب دی او دا د الله فرمان دی او زه د الله رسول یم. دې یهودو خبیثانو دې مشرکانو ته دا خبره وکړه چې تاسو دې پیغمبر ته ووایئ چې د موسی علیه السلام په شان معجزې تا ته ولې نه درکړی کېږي چې امسا غورځئ او مار ترې سازیږي او لاس په ترخ کې ورکې او د نور په شان ترې پړکېږي دا ولې نه ده یا معنا دا ده چې څنګه موسی علیه السلام ته دا کتاب په یو ځل ورکړی شوی
بالکل په یو ځل. نو داسې دې پیغمبر ته دا کتاب په یو ځل ولې ورنه کړی شو؟ تا ته دا کتاب داسې یو ځای ته دا دې کې څه چل دی چې ته آیاتونه او سورتونه تا ته راځي په یو ځل ولې نه راځي څنګه چې موسی علیه السلام ته په یو ځل ورکړی شوی. نو دا شیطاني ورته د یهودو ښودلې وه چې تاسو دا تپوس دې وکړئ. لولا اوتیا ما مثل ما اوتی موسی، ولې نه ورکړی کېږي د محمد صلی الله علیه وسلم ته په مثل د هغه معجزو چې ورکړی شوي موسی ته چې امسا و او ید بیضا او دا هم ترجمه ده. ولې نه ورکړی کېږي دې ته کتاب په ایک مش لکه څنګه چې ورکړی شوی موسی علیه السلام ته ایک مش، داسې په یو ځل ورته ولې نه ورکړی کېږي چې لږ لږ راځي او لږ لږ راځي؟ نو د هغې جواب ولې موسی علیه السلام ته چې دا کتاب په یو ځل ورکړی شو نو هغه تاسو ومانه څه؟ خو هم تاسو منلی نه دي. معنا دا ده وي خوی بد او بانی بسیار. یو سړی یو خبره نه مني نو هغه بیا په هره خبره کې ټکونه روباسي او په هره خبره کې بانې سازوي. کله هغه ځای لټوي او کله دا ځای لټوي. هلکه زه تا ته دا خبره کوم دا مني که نه مني؟ نو دی به اوتې بوتې وایي، کله به هغه سر ته ځي او کله به دې سر ته ځي. اولم یکفروا بما اوتی موسی من قبلو. تا چې وایې د موسی په شان دا کتاب یو ځل ولې نه ورکړی کېږي؟ د موسی په شان معجزې محمد صلی الله علیه وسلم ته ولې نه ورکړی کېږي؟ نو اولم یکفروا بما اوتی موسی، ولې کفر نه و کړی شوی او دوی کفر نه و کړی په هغې کتاب چې موسی علیه السلام ته په یو ځل ورکړی شوی و او هغه معجزې چې موسی علیه السلام ته من قبل مخکې د قرآن خو دوی نه مانه. ولې؟ کله چې یهودو د مشرکانو د یهودو نه تپوس د پیغمبر اسلام په باره کې وکړو، دوی یو وفد برابر کړه چې تاسو لاړ شئ او د یهودو نه تپوس وکړئ چې دا زمونږ سره یو کس دی او دا دعوه کوي زه پیغمبر یم او زه الله پیغمبر ساز کړی. د دې په باره کې تاسو سره څه معلومات شته دی او که نشته؟ نو یهودو ورته وویل چې واقعي زمونږ سره په تورات کې دا تاسو کوم نمونه د کوم انسان پیش کړله او د هغه مشن پیش کړو دا موږ سره په تورات کې شته او موږ سره په تورات کې دا دي چې دا به په عربو کې پیدا کیږي، عربي به نو دا همغه پیغمبر آخر زمان دی تاسو ته راغلی دی. نو چې دی دا خبره وشوه او دوی تورات هم وکوتو، نو تورات کې ټولې ما خبرې چې کوم په قرآن کې وي، ځکه په اصولو د دین کې خو قرآن او تورات یو شی دی. نو دوی ویل چې قالو ویل دی مشرکانو سحران تظاهرا، دا قرآن او تورات دواړه جادوګان دي او تظاهرا د یو بل مرسته کوي. دا تورات د قرآن تایید کوي او قرآن د تورات او تورات د قرآن تایید کوي. دا دوه سحر دي او دوه جادوګان دي او د یو بل تعاون کوي. او یو قرات داسم دی قالو ساحران تظاهرا، دا محمد صلی الله علیه وسلم او دا موسی دا دواړه جادوګرانو د یو بل مرسته کړې ده. او وقالو دی کفار او مشرکو دا وویلي قریشو چې انا بکل کافرون، یقینا موږ په هر یو د تورات او د قرآن باندې انکار کوو، نه تورات منو او نه قرآن منو، یو هم نه منو. ته څنګه دا مطالبه کې چې دا قرآن دی تا ته په یو ځل درکړی شي نو موږ به ومنو، او تا ته دی دا معجزه درکړی شي ستا د امسا نه مار سازېږي نو موږ به دې ومنو. نو تاسو خو تورات هم نه منئ او موسی هم نه منئ، حالانکې هغه ته دا ورکړی شوي دسې. نو خوی بد او بیاباني بسیار دا معنا ده.
قل تو ورته ووایه پیغمبره دې قریشو ته دې مشرکو ته چې فأتوا بکتاب من عند الله پس تاسو راوړئ یو کتاب د جانبه د الله نه هو اهدا منهما چې هغه کتاب ډېر لوی د هدایت کتابي منهما د قرآن او تورات نه اتبعه زه به تابع شمه زه به در سره ومنمه ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی چې دا قرآن د الله کتاب نه دی دا تورات د الله کتاب نه دی نو زه داسې وکئ چې تاسو د الله د طرفه یو کتاب راوړئ چې هغه کتاب د تورات او د قرآن نه زیات هدایت کوونکی زه به در سره ومنم اتبعه زه به تابعداري وکړم که تاسو په دې دعوه کې رښتینی یئ زه دا کار وکئ کنه نو دوی ته ګوره او کتاب راوړلو ته ګوره او داسې کتاب چې د قرآن نه او د تورات نه ډېر لوی هدایت پکې دا نشته قرآن د الله په تمامو آسماني کتابونو کې آخري کتاب آخري دستاویز دی او د دې کتاب شان هیڅ کتاب کې نشته او نو په هیڅ کتاب کې ساز شته فإن لم يستجيبوا لك پس کدا قریش تعالی جواب نه درکوي د دې یعنی معنا دا د کتاب نشي پیش کولی نو فعلم انما يتبعون اهواءهم پس پوه شه پیغمبره چې خامخا دا قریش او دا مشرکان یتبعون اهواءهم تابع شوي د خپلو خواهشاتو نفسانیو دوی سره آسماني وحی نه خواهشات نفسانی ورسره دي او ومن اضل ممن اتبع هواه او څوک به زیات گمراه موجود شي د هغه چا نه چې تابع د خپل خواهش بغیر هدى من الله بغیر د الله د خونې د الله په خونه روان نه دی په خپل خواهش باندې روان دی د نه زیات گمراه په دنیا کې بل څوک کېدی شي نو معنا دا د قریشو ستا څومره بیوقوفه او ستا څومره ګمراهان په دنیا کې نشته ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله خونه نه کوي قوم ظالم چونکې تاسو ظالم قوم یئ او الله ظالم قوم ته هدایت نه کوي نو تاسو ته هدایت نه کوي ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ولقد وصلنا لهم القول یقینا فیدر فی را لګلې دې منګه دیتا وینا لعلکم یتذکرون دې د پاره چې دا خلق فن او نصیحت قبول کړي د وصلنا معنا دا ده چې تبعنا اصل کې وصل یوصل توصیل چې ده دا کثرت وصل توای او وصل په وس کېدلو توای نو معنا باندې دا شي کوي ولقد وصلنا یقینا تبعنا بعضه بعضا تابع کړي دي منګه بعض حصې د قرآن د بعضو یو حصه راشي نو بیا ورپسې بل راشي نو هغه بیا ای نو بیا بل راشي نو دا موږ ټیم په ټیم باندې د دوی د هدایت او د دوی د رهنمایۍ لپاره د قرآن حصې بار بار یو بل پسې رالیږو چې پای کې یو طرف ته وعدا و وعیدا ترهیبا و ترغیبا یو طرف ته پکې وعده یو بل طرف ته پکې زورنۍ او یو طرف ته پکې یره ورکولي او بل طرف ته پکې رغبت او مینه ورکولي دا وصلنا ترجمه ده وصلنا معنا تتابعنا فیدر فی کړی دی منګه یکی بعد دیګرې د دې قریشو دپاره القول وینا یعنی قرآن دلته قول نه مراد قرآن دی چې دا قرآن دا په ترتیب باندې په اندازه باندې دا را روان دی ځکه چې قرآن مجید
خو د عرش عظیم نه لوح محفوظ نه اسمانی دنیا ته چاته بیت العزت وی یو ځای دی هغې ته په یو شپه کې را منتقل شوی دی چې هغه دغه شپه وه د لیلة القدر او د رمضان او بیا د بیت العزت نه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په 30 کاله کې نجمن آیتن سورتن راغلی دی لعلهم یتذکرون دې لپاره چې دوی پن او نصیحت قبول کړي دا ستاسو دا آیتونو دا ترجمه به واورئ فلما جاءهم الحق من عندنا پس کله چې راغی دوی ته حق د جانب زموږ نه محمد علیه السلام راغی قرآن پیش کو قالو وای مشرکان لولا اوتی مثل ما اوتی موسی ولې نه ورکړی کېږي دې زموږ پیغمبر ته په مثل لاګي چې ورکړی شو موسی ته د معجزونه چې موسی د امسانه مار سازیدلو لاس پترخ کې ورکول هغه شوا او د شان پړکېدلو او ولې ورنکړی شو ته کتاب په یو ځل باندې په مثل لاګي چې ورکړی شوی موسی ته جواب اولم یکفروا بما اوتی موسی من قبلو ولی کفر نو کړی دوی په هغې باندې چې ورکړل شوي موسی ته مخکې د دې نه د معجزونه او د کتاب نه په ایړه او یو ځل باندې قالو د مشرکانو ویلي د قرآن او تورات باره کې سحرانې دا دواړه جادو دی تظاهره د یو بل مرسته کوي د یو بل تعاون کوي وقالو او ویلو دی انا بكل کافرون یقینا منګه هر په هر یو د قرآن او تورات باندې انکاریان یو قلت ورته ووایه فاتو بکتاب من عند الله پس راتلو کوي په یو کتاب باندې د جانب د الله نه هو اهدا منهما چې هغه ډېر په هدایت د قرآن او د تورات نه اتبعه زبر دغه کتاب تابع شم زبه او منم درسا ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی یئ دا خو بالفرض او تقدیر خبره دي ته ګوره کتاب راوړو ته ګوره فإن لم يستجيبوا لك کدا خلق قبول نه کوي ستا لپاره یعنی داسې کتاب نشي پیش کولی نو فاعلموا فاعلم پوهشه چې انما یتبعون اهواءهم خامخا دا مشرکان تابعداري کوي د خپل خواهشاتو نفسانیو ومن اضل ممن اتبع هواه او څوک دی زیات ګمراه د هغه چا نه چې تابع شي د خپل خواهشو بغیر هدى من الله بغیر د هدایت د الله نه ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله خونه کوي قوم ظالم ته ولقد وصلنا لهم القول یقینا فیدر فیر علی گلے منگا دیتا قرآن لعلهم یتذکرون دیر پارا چی دی پنو نصیحت قبول کی دو وصل مانا دادا چی منگا را لے گلے دا قرآن بیتا یکی بعد دیگری سورتون رازی بیا بل سورت رازی بیا بل رازی بیا بل رازی آرام آرام باندی و درجه باندی دوی ته د قرآن دا حصې را رواني او دا دې دپاره چې دوی ته زده کول هم اسان شي دوی ته حفظ هم اسان شي او دوی ته مسایل معلومول هم اسان شي دا په دې آیاتونو کې یو څو خبرو ته الله اشاره وکړه بابو تناقض المشرکین یو دا خبره چې د مشرکانو په خبره کې تضاد او تناقض دی تناقض منګه تناقض ترجمه او د نقیض ترجمه دا کو چې تناقض څه ته وایي نقیض کل شیء رفعه نقیض هر شی د هغې اوچتولو ته وایي لکه انسان او لا انسان نو د انسان نقیض څه دی لا انسان نو دوی د دوی خبرې متناقضې دي کله د قرآن باره کې یوه خبره کوي او کله وایي چې زمونږ بیا ومنو خو ته دا کار وکړه وکل من یتبع الهوا ویترک الهدى هدى الالهي او هرغه څوک چې هغه تابع د خواهش شي او هدایت الهي پرېږدي د دې نه زیات ګمراه دنیا کې بل څوک نشي ساتلی
بیان تحدی المشرکین بالاتیان بکتاب من عند الله. دا چیلنج قرآن ورکا و اللہ ورکا مشرکانو تا چې زه تورات او د قرآن باره کې دا ټکي وایي چې دا جادو دی جادو دی. تاسو د تورات او د قرآن نه یو بهترین کتاب د جانب د الله نه راوړئ او پیش کوي او د هغې عجز او دا خبره چې دا خولې خوارې خوارې کړي چې موږ دا نشو کولی. وعزهم عن ذلک، نو په بانه بذلک پرې په ډاګه شوه چې انهم یتبعون اهواءهم، دا قریش او مشرکان د خپلو خواهشاتو تابع دي. وانه لا اضل منهم اليوم، او په دې مخ د ځمکه باندې نن د دې نه زیات ګمراه څوک نشته. او نمبر 3 بیان سنت الله فی حرمان المتوغلین فی الظلم من الهدى الالهیه. دا د خدای سنت طریقه ده چې کوم کسان په ظلم کې ورډوب شي هغې ته هدایت الهي نه ملاویږي. او نمبر 4 بیان ان الله عز وجل وصل القول لأهل مکة مفصلا مبینا. یقینا الله تعالی بیان کړی دی قرآن، فی در فی کړی دی قرآن د اهل مکه دپاره مفصلا مبینا، ځان له حصې راغلي دي، مبینا بالکل هغه مسئله په ډاګه ده لهدایتهم د دې قریشو د هدایت دپاره. ولله الحمد والمنه، د الله دپاره حمد دی په دې چې موږ ته داسې کتاب را کړی دی او د الله دپاره چې کوم دی د الله احسان دی په موږ باندې. او علی الکافرین اللعنة فی جهنم، او په کفارو باندې لعنت دی او په جهنم کې وپراته. الله دې موږ او تاسو ټول په قرآن عظیم شان کتاب باندې پوهې کړي او دې سره سره دې الله موږ په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام الله په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راولي. میله څوک کار کوي کامیابي کړي، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، که بد قسمت یې تباه کړي. الله زموږ ټولو نه راضي شي، خاتمه زموږ ټولو په ایمان. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه.